نو د الله د محبت حاصلولو اسانه طریقه قرآن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایل چې پیغمبر د امت ته پرې مسله پوکا چې کتا سره دی خبره داویداری چې زمونږ د خپل رب سره محبت علامه سره او کتا سره خپل رب کائنات محبت حاصلول غواړي نو طریقې سره نو قرآن کې الله فرمایل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله د خلکو ته کتا سره الله سره محبت ساتي نو فتبعوني پیغمبر د خلکو ته چې زما پیروي وکي يحببكم الله خدای بستاو سره محبت شروع کی نو کتا سره الله سره محبت کوي نو فتبعوني زما پیروي وکي يحببكم الله خدای پاک بستاو سره محبت وکي د دې څخه پته ولګره چې انسان د خدای سره محبت کول غواړي نو هغه به اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم تعلیمات دنیا ته راوړي دغه اتباع وکړي دی به سنت او تابعدار ګرځي نو ورسته به نتیجه سره اوځي يحببكم الله خدای پاک بستاو سره محبت کوي نو د الله سره د محبت علامه د پیغمبر اتباع او د الله د محبت حاصلولو طریقه هم چې نو د اتباع د نبی علیه الصلاۃ والسلام شو نو اختصارا خبره دا شو چې مسلمان انسان بدار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تابعدار وسی د رسول الله مبارک سنت باندې خپل ژوندۍ تیری نو دا به د خبره علامه چې د الله سره محبت ته او دا د خبره طریقه کار دی چې الله به د سره محبت ساتي تاسو کتلی دي یو انسان ځان الله ته محبوب جوړول غواړي چې د الله د انسان سره محبت نو موږ اسانه طریقې زده کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع او سنت په هر کار کې لټول د ټولو ناول خپل جسم د پیغمبر په طریقه باندې کول تاسو را خبره کتلې د معاشره کې یو انسان ځان سنبالول غواړي او ځان خیسته کول غواړي نو د چې کم جز خیسته کول غواړي د هغې جدا جدا طریقه کاری د سترګو لپاره رانجدي زنانه چې کم دی یو ناوې جوړی د هغې مختلف اندامونو لپاره چې کم دی د ښایست مختلف اشیاري لاسو لپاره بنګړي د لاس د ګوتې لپاره ګوتۍ دغه شانتې د غوږونو او د پوزې لپاره خپل خپل اوزار دي دغه شانتې زنانه چې کم دی د ناوې لپاره میک اپ وکړي مختلفو اندازونو سره دا چې کم دی نو ځان حسین جوړول غواړي که چېرته یو بندر الله خدای ته ځان حسین جوړول غواړي د هغې لپاره طریقه کار سره د هغې لپاره طریقه کار داری که ته خپل بدن الله ته محبوب جوړول غواړي نو په هغه ځایونو باندې پیغمبر سنت طریقې چړاو کا خپل سر دا رب ته محبوب جوړول غواړي د پیغمبر سنت طریقه وګوره په هغې طریقې سره خپل سر جوړ کا خپل مخ الله ته محبوب جوړول غواړي د هغې لپاره طریقه د پیغمبر سنت طریقې دا پرې مخ باندې چړاو کا خپل تمام جسم الله ته محبوب جوړول غواړي نو د هغې لپاره د زینت لپاره او مزین کولو لپاره طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده نو هغه طریقې خپلې کنو ستاره جسم به الله ته محبوب وګرځي او بیا چې کله صحابه کرامو ته را نقطه معلومه وه چې الله ته ځان ښایسته ښکاره کول د دې لپاره طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپلول پکار دي نو بیا تاسو د صحابه واقعات اورېدلي چې هغه کارونه چې د صحابو په اختیار کې هغه خو ټول خپل کړو خو چې کم کارونه د صحابو په اختیار کې نو غیر اختیاري افعال د هغې بیا څنګه کوششونه کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی د سر یختې ګړګوتې دي او د ګړګوتو یختو کې را چې ګونج غونته کې یختې سخت نه دی کې مخکې لار نه اوسي ګورې دا یو جاغ غونته کې او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا و چې رسول الله مبارک بر سر پرې منځ کې یختو کې کرښه ایستلې ونه هغه صحابي وکتل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سر کرښې د خپه دی چېرې نور جسم خو مې د پیغمبر په طریقه باندې کړی خو دا غیر اختیاري ده زما یخته خو سختي دیګه خو کرښه نه وځي نو بیا صحابي چې کومه طریقه خپله کړې نو تاسو بار بار اورېدلې ده چې په څه طریقې سره د خپل سر په منځ کې کرښه ایستلې وه سیخې سور کړه او پرې سر پورې داسې نیولی او سرمنې وله سیزلې وه او بیا د منځ چې کوم دی نو بلکل خالي کړه او بیا به د لرې نه داسې سپینه پټه پکې ښکارېده بیا خوشحاله و وی زما یخته اوس د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې او سر کې کرښه چې کوم دی نو په هغه طریقه باندې ښکاره شوه نو د الله د محبت حاصلولو اسانه طریقه دا چې قل ان کنتم تحبون الله پیغمبر د خلکو ته وایي چې الله سره محبت کول غواړئ نو فتبعوني زما پیروي وکئ یحببکم الله
خدای پاک بستاو سره بیا محبت چیرې نو دا کې اسانه طریقه شو نو صحابو تمامي طریقې را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کړي نبی دا الله محبت تاسو وګد چې راغو سره څنګه شاملېالو اگر جنگ میدان دی د الله محبت په سره کړه شان دی دعوت او تبلیغ دی د الله محبت پر سره کله سخت زینو باندې ورتلل دي څنګه کې وحشي حیوانات لمخ کې ورتلل دي الله بور لتابع کړي نو هغه وحشي حیوانات چې کوم انسان ماتي کم چې کم دینو او خونخوار حیوانات الله ر صحابه بیا تابعدار کړي نو زکه چې د پیغمبر اتباع وکړه الله د سره محبت چیرې نو دا شامل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي او پلار باندې روان دي مرګرو سره غالبا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یا بل صحابي مرګرو سره روان دي نو مرګرو ته قافله رکاو کې نو کوش راسي او زیات راسي کیناس لکه سړی چې وړو بولو تکینی او بیا را پاسې د شان دي مرګرو ورته شي داري څنګه چلو کو اسی کیناس راسي او بیا چې دینو را پاسې وی پرې طرف باندې مونږه قافله تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره رسول الله مبارک دغه ځکه ناسو او د سمات کړه نو ما پرې طریقه پرې لار باندې تک کو نو ما چې ادوار پیغمبر علیه السلام وکم پرې لار باندې راسي زمو کزاغه طریقه خپل نه کوم زما ضمیر اجازت نه راکو دار صحابه شغ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو هغه کارونه چې هغه صحابه په اختیار کې غو خپل کړه کم چې غیر اختیاري وغه خپل کړه په روان دي صحابي لار کې وګټ راوته راغی ته راسي را خپل سورلی ور اخوا کړه د خپل ورته ور اړم کړه ځان خدر سورلی نه راوچو مرګره دا خو ځان په قصر او غرزو ویرل ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لار تر لار وخت کې تنگ او نبی علیہ السلام را غرزیدلو نو ما هغه طریقه خپل کړه هغه سنت هغه طریقه مې پیغمبر اسلام خپل کړه ځکه عشق اجازت نه ورکو دي صحابي لا نو پرې وجبانه خدای مونږ ته آسان نسخه خو کتا سره خدای سره د محبت دعوه کوي درې نه خسره کتا سره الله محبت حاصلول غواړي درې نه خسره فتبعوني پیغمبر خلکو ته زما اتباع وکي زما سنت طریقې خپل کوي نو يحببكم الله خدای بستاو سره محبت الکه نو دا مونږ ته آسان غونته نسخه قران کې معلومه شو زکه تاسو کتلې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زندگی زموږ استاد سره پاره بعینه او نمونه ده تاسو سره جمع سره موس کړو د جمع د موز مسائل تاسو زده کړې هم دي چې کله یو انسان په امام پسې شاته ولاړی او د په امام پسې نیت وتړي نو امام چې کله غوګونو تلاس کړه الله اکبر وی نو دا غین ورسته بیا ته دا غین مخکې ته نشي ولې او کچرته کې یو انساني د راسي ولاړ د اقامت شروع د امام لا الله اکبر نه ول او د زر غوګونو تلاس نو پرې سب کې چې څومره کسان ولاړ ټول ورته اسلام نه شوی تر امام نه مخکې غوګونو تلاس کړه الله اکبر دی ویلي او دغه شان دي تاسو بیا رکوع تخکته کیږي نه ال رکوع ته تاسو خکته کیږي چې امام الله اکبر وای د خکته شنو تاسو ال خکته شي نه امام چې کوم یو ادا کوي دا غین ورسته تاسو هغه ادا کوي وس کچرته امام ولاړ دی په قیام باندې قرات شروع کړي دی او یو مختری رکوع لخکته لاړ او د بیا را پاسیر امام چې کله رکوع لاړ شنو د سجدي لاړ نه تاسو را کس ملامت کوي وير استا مزنره شوي زکه تا په بس نیت شاده تړلې تاله چې کم دی هغه شریعت د اجازت نه درکې چې امام یو شان حرکات سکنات کې او تبل شان دي کې کنه کترا سر امام نمخ کې اور سره دې ادبانه کې بیا سیټ ټکې نه ځان لموس کوا و چې امام په سرینیت وتړ نبیا و تر سلام پوری چې امام سلام مگر زو رسته براغینه ته سلام ګرځین او ال بستا مسکی او کچرته یو کس داسي وکي نو نه بیا پر سب کې را خلق قبل او نه خدای قبل ګره خدای نه مخ کې را خلق اول نه قبل ملامت کړي وای دا انسان اومده قشان یو مسلمان یو انسان الله دنیا تراولېګا نو څنګه تاسو رموز دا ټیم دی یو امام په اختیار کې راغنه وړاندې ورسته کېره نشي دغه په اختیار کې تاسو نیت کړی او تاسو په دغه شاته موس کوي تر سو پورې د موز د اول نواله تر اخیره پورې در سوال نه امام نه مخ کې کېره نشي تاسو اومده شان د انسان د ژوندۍ چې کوم دا نو ردی مثالم د یو موز دی ګوره پرې کې هم ستاره پاره یو امام خدای پاک جوړ کړی دی هغه امام څوک دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاره زندگی امام دی نه بر پیغمبر نه تمخ کیږي په یو کار کې لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله قران کې فرمای مؤمنانو تاسو بر الله او د الله رسول نه مخ کیږي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نو هر کار کې څنګه تر امام حرکات او سکنات او تابع تر سلام پورې تر هغه وخت پورې تر امام نه مخ کېره نشي نو ساره زندگی چې داوم په شان دی او مزدا
د دې لپاره هم الله یو امام را لېږلی چې هغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اوس به هر یو کار تر دغه امام په اختراع کې تر دې پورې که د خوب کې امام په اختراع کې کوه، که ته خوراک کې دغه امام په اختراع کې وی کې، که ته عبادت کې امام په اختراع کې وی کې، که ته جهاد کې، که ته تبلیغ کې، که ته هر یو کار کې ستا 24 غنټې زندگی به د هغه امام په اختراع کې د هغه امام نه به په یو کار کې مخکې کېږي نه، نو څنګه چې ستا مونځ د امام په اختراع کې ادا نه شي نو هغه مونځ خدای نه قبلوي. دغه شان ستا زندگی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په ادعا کې تیره نه شوه، ګورې هغه زندگی هم خدای نه قبلوي. ګورې دا هغه زندگی بیا رب کائنات ستا نه تپوس کې تا به جهنم ته ورچوي. نو مسلمان دا به د مونځ په شان خپله زندگی پابند ساتي چې په دې کار کې زما د امام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه سنت یا څه طریقه ده، نو هره طریقه چې کوم دی نو دی به خپلی په هغې کې به خپله زندګي را تېروي. نو د رسول الله مبارک زندگی الله د دې انسان دپاره به طور یو نمونه یو ماډل را لیږلی دی. په دې وجه باندې یو مثال سره به ستاسو ذهن ته ښه خبر راشي او د دې مثال نه به مونږ او تاسو ته پته ولګي چې دا مسلمان دی به ټوله زندگی د پیغمبر علیه السلام سنتو کې تیری. هر کار مسلمان د شان سره دا نه ښایي چې دی یو کار کې او دی په هغې باندې ځان خبر نه کړي په دې کې زما د پیغمبر څه طریقه دی. غالبا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه له چا یو خربوزه راوړه، خربوزه پرته را چا دې تپوس وکړه شاګرد وغیره ورته وایي چې را خربوزه دې ونه خوړولې. وی دلته زموږ علاقو کې را خلک دوو طریقو سره خوري، بعضې خلک یې راسې ماته کي او داسې کولاوي کې او بیا خوري، او بعضې خلک چې کوم دی چړې په ذریعې سره دا وړه وړه کې او بیا خوري. ما دا ریسو ذخیره چاڼ کړه خو ما ونه موندل په دې کې چې زما د پیغمبر دې کې طریقه څه وه، نو په دې وجه باندې مې عزم وکړ اراده مې وکړه چې دا سړ خورم هم نه لکه دې کې ما تر خپل پیغمبره طریقه نه معلومه. نو د مسلمان له شان سره دا نه ښایي چې دی یو کار کې او هغې کې د مخکې د پیغمبر طریقه نه یې لټولي چې زما د پیغمبر دې کې طریقه سره او دغه کار د پیغمبر په طریقه باندې کړی نه او که ونه کي نو بیا چې د امام نه په غیر ستا مونځ چې کوم دی نو دا صحیح نه دی، دا مونځ د خدای نه قبلی. همدغه شان د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت طریقې نه علاوه خدای پاک ستا چې کوم دی نو زندګي را نه قبلی او کومه زندګي چې د پیغمبر د طریقې نه خلافي بیا تاسو ګورئ انسان په چغو باندې واده کې دی، په چغو باندې غم کې دی، په چغو باندې دی، په هر څه کې په چغو باندې ځکه د پیغمبر د طریقو نه د زندګي چې دی نو دا الټه روانه ده. نو د الله محبت که یو انسان حاصلول غواړي الله مونږ ته طریقه وښوه، پیغمبر دې خلکو ته وایي فتبعوني زما اتباع وکئ. نو خبره ما دې پورې کوله د پیغمبر زندګي نمونه ده. د هغې لپاره یو زبردست مثال به طور باندې یو درزي دی او دې درزي باندې ته خپلې کپړې جوړول غواړې چېرې دا درزي زما را کپړې جوړې کړي، ته په بل ځای کې د درزي خواله لا نړې خو دله تا را خپلې کپړې ولېږلې چې زما را کپړې دا واله او پرې پورې به زما را نوې جوړه میچ کې او د دې په میچ باندې او ماله جوړه کې خو د دې نه به نه لنډې او نه به اوږدی چې مکمل هم په دغه طریقې سره یې ځکه را جوړه زما په بدن باندې ډېره زیاته فټ ده. اوس دې درزي له تا جوړه ولېږله او بیا درزي تا له کپړې جوړې کړه او تا دې سابقه جوړه هم راوړه او نوې جوړه دې هم راوړه چې کله تا واغوسته یو لستوڼی اوږد دی او بل لنډ دی، یوه لمن چې دی نو دا اوږده ده او بله د هغې نه 1 انچه لنډه ده. ستا چې کوم دی نو یو پیسه دا د بلې نه یو 2 انچې چې دی نو دا کولاو ده. نو دغه کپړې ته واپس وړې او درزي ته یې ورګزارې چې زما د کپړو تاوان ماله راکه، زما جامې دې خرابې کړې ولې ما تا له خو داسې جوړه نه رالیږلې چې راسې غیبانه تا جوړوله، بلکې ما د هغې دپاره یو ماډل رالیږلی او یو نمونه مې رالیږلې وه، د هغې دپاره زما سړی جامې ستا سره موجود وي، دا بالکل ستا دپاره نمونه وه. تا به د دې لستوڼو ته کتلې و لستوڼی به دې جوړ کړی و، تا به د دې لمنې ته کتلې و لمن به دې جوړه کړې وه، تا به د دې پیسې ته کتلې و پیسه به دې جوړه کړې وه، تا به چې کوم دی نو مکمل د دې په وزن باندې بالکل په میچ او ناپ باندې زما جامې جوړې کړې وې چې ستا سره نمونه وه، نو ته بیا ولې یوه لنډه او بله اوږده جوړې. همدغه شانتې یو انسان خپله یوه جوړه دا د درزي لپاره نشي برداشت کولی چېرې دا تاولې د نمونې باوجود ما له غلطې جامې جوړې کړې، ته د هغه نه تاوان هلې د هغه نه جرم هلې او بیا ورته ویم دا چې ته ما ته پړې زه که راپورټ وکړم ته ما ته پړې ما تاله ماډل در کړی او نمونه مې در کړې وه. همدغه شان دی چې دا یوه جوړه تر هغې درزي نه قبلې واپس یې بسې وړې د هغه نه جرم هلې. همدغه شان ستا د دې زندګۍ تېرولو دپاره الله چې کوم دی نو تعالی هم یو ماډل رالیږلی او نمونه یې رالیږلې ده. هغه نمونه څوک دی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه،
د پیغمبر علیه السلام زندگی ستا لپاره یو ماډل دی، یو نمونه ده. پیغمبر علیه السلام ته به ګورې ستا عبادت دا به الله ستا نه قبلوي چې هغه عبادت د پیغمبر په طریقه باندې او څنګه تا جوړه وغسته درځي ته په مخ باندې ورولې که نه ورولې. داسې په اصولو کې هم بیا را سړی نه وړي درځي ته په مخ باندې ولي. نه بیا تاسو په سیلمال کې هم اورېدلي چې داسې مونځ په ایزارځی کې په زړه چیرړه کې راغونډېږي او د انسان پر مخ باندې وشتی کېږي که نه وشتی کېږي. ځکه ستا سره ماډل موجود دی. پیغمبر علیه السلام وفرمیل صلو کما رأیتمونی اصلي، تاسو هم داسې مونځ کوئ لکه زه چې په مونځ باندې لیدی یم، زه چې څنګه مونځ کوم. ستا روژه به هم د پیغمبر په طریقه باندې الله به یې درنه اله قبلوي. ستا غم او ښادي دا به د پیغمبر په طریقه باندې، ستا دا جسم به الله ته مقبولي چې دا د پیغمبر په طریقه باندې. نو الله هر یو څیز کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، پیغمبر علیه السلام زندگی هغه ستا لپاره یو ماډل دی او جامع زندگی د پیغمبر علیه السلام یوازې عبادات طرف ته محدود نه ده، په هر یو څیز کې د پیغمبر علیه السلام زندگی موجود ده. رسول الله مبارک تجارت کړي، پیغمبر علیه السلام ساوري بزی سرولی، پیغمبر علیه السلام زمیدار کړي. داسې کم کار دی جایز چې هغه پیغمبر علیه السلام نه کړي. هر یو کار کې خپل نمونه پرېښودې ده. په دې وجه باندې د الله د محبت حاصلولو آسانه ذریعه خدای موږ ته وښوه. پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله. پیغمبر دې خلکو ته وایي که تاسو سره الله سره محبت کوئ نو فتبعوني بیا زما اتباع وکئ، زما پیروي وکئ، یحببکم الله. خدای پاک به ستاسو سره چې کوم دی نو دا محبت شامل حال کړي. په دې وجه باندې یو انسان که رښتیا دعوه دا کوي، رښتیا دعوه دا کوي چې زما د رب کائنات سره محبت دی، او کم پیغمبر چې د زنکدن په وخت کې هم دا خبره اسرائیل علیه السلام ته کړې وه چې نن پرې زنکدن په ټیم کې څومره سختی کوي په ما باندې وکړه چې امتي باندې مې سختی ونه کړي. هغه پیغمبر چې ټوله شپه به ولاړو عبادت ته او سجده کې به صرف چې کوم دی نو د امت چې دی نو نداګانې لګولې. اوس که چېرته کې یو انسان واقعي د نبي علیه السلام سره محبت ساتي نو ان المحب لما يحب مطیع. ځکه چې محب چې د چا سره محبت ساتي نو د هغه تابعداري بیا د پیغمبر اتباع به هم کې، د الله محبت په ستا سره چې کوم دی نو دا شامل حالي. په دې وجه باندې تاسو کتلی دي د یو ماشوم بچي هسې خوله باندې هر سړی دا وایي چې زما د پیغمبر سره محبت دی، ژبه باندې هر یو انسان وایي چې د خپل رب سره مې محبت دی، خو چې کله غم په ده راشي یا خادي راشي بیا اتباع د رسول الله مبارک د خپو د لاندې کوي. ته پوه شې دی کاذب دی، دروغجن دی. د دې ماشوم سره د خپل بچي سره د والدینو حقیقي محبتي او بې غرضه محبتي نه کله چې د خپل بچي سره د والدینو محبتي نه دا والدین د بچي بیا څومره اتباع کوي. دا ماشوم بچی خبرې لګې وسپړي، د ماشوم بچي له صحیح ادا کول د الفاظو ګرې نه ورځي ښه دی د ډوډۍ په ځای باندې دودې وایي. نه بیا د والدین ورته څه وایي بچی راشه دودې وخوره. نو که ته ورته وایې چې یاره ته خو سپینګیری دا تا ولې ځان وړوکی کړی دی، ماشوم خو هلته په خبرو باندې پوهېږي نه ته ورسره ولې داسې لګیایي. دا ته ورته ولې وایې چې راشه نانۍ واله، دا خو ماشومانو خبرې دي، ته خو سپینګیری دا ته ورته ولې وایې ځان یې ماشوم جوړ کړی دی. نه بیا د دې پلار نه تپوس کو نو دی ورې پرې عشق پرې فلسفه باندې بیا پوه کړي، د محبت پرې فلسفه باندې پوه کړي چې زه د الله په صحیح ادا کولی شم، خو چونکې زما دا بچی داسې ادا کوي د دې بچي د خولې نه ماله خور راکوي نه ځکه د دې په صحیح تلفظ باندې پوه یم، خو زه پې صحیح تلفظ نه کوم، ما ځان پرې کې د دې بچي تابع کړی دی ځکه د دې ماشوم بچي سره د دې پلار محبت دی. همدغه شانتې که واقعي ته د رب سره محبت لري، واقعي ته د نبي علیه السلام سره محبت لري، بیا به په هر کار کې ته د پیغمبر ځان تابع کوې. ګورې ښه بیا به پرې کې عقلي اصونه هم نزغلې. ګورې چېرې دا کار خو شریعت اجازت کړی دی، چېرې دې کې چې کوم دی نو څه فلسفه دې کې به دننه څه حکمت پروت بیا حکمتونه په بلا ولګوه. پیغمبر چې کوم حکم کوي، پیغمبر چې کومه طریقه یي د الله چې کوم حکم یې هغه به بیا مکمل طور باندې بیا خپلې. په دې وجه باندې تاسو کتلی دي د یو انسان دی در سره یو کاغذ دی او پاڼه را سره او د هغې متعلقه یو دفتري، دا کاغذ او دا پاڼه اله مقبول او قبلیږي چې هغه متعلقه دفتر په دې باندې مهر لګولی. لکه مثال به طور باندې یو طالب علم دی لاړ د یو کالج نه او بل کالج کې داخله علي در سره خپل ډي ام سي را وس دی لاړ دا ډي ام سي چې کوم دی نو اخو بل سکول کې چېرې ما پلاني سکول کې هغه دا کلاس ویلی او زه دلته داخله اخیستل غواړم. په دې ډي ام سي باندې له پاسه که د دې بورډ چې دی نو له پاسه مهر نه نو دا د دنه نه قبلیږي. دغه شان یو انسان د شناختي کارډ ورسره دی په دې باندې د نادره مهر نه نو دا ترې نه قبلیږي.
د هر یو څه دپاره خپل مهر چې دا مهر کله په هغې باندې نو دا بالکل اصلي تصور کې او کله مهر نه نو خلک وایي دا جالي جوړه کړې ده ځکه اصل شی خو پرې کې مهر دی زه خو به جالي سي بلا جوړې کم رنګ به هم دغه طریقه به هم دغه کلر مکمل هر سره په دغه طریقه باندې وایي خو اصل شی چې نه نو دا مهر دی دا مهر دی مهر پرې باندې نشته نو دا جالي تصور کې همدغه شان دنیا کې هر یو څه دپاره خپل مهر دی او د هغه مهر نه په غیر داسې جالي تصور کې دا ګورې قبلیږي نه ګورې ښه ته لاړ شه DMC ری ویوړ یو سرټیفیکیټ دی ویوړ هغه باندې چې کم دی نو د بورډ ساین نشته په هغه باندې مهر د هغې نشته نو تا دې واپس درولې دا شی راوړی جاري په دې باندې تا له داخله میلاویږي همدغه شانتې ته چې آخرت له کم اعمال وړې ستا چې کومه عملنامه کې ستا اعمال د ورځې دا درج کېږي په دې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت مهر که په دې باندې لګېدلی نو دا مقبول دی ګورې که په دې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنت مهر نه و لګېدلی اگر کدا هر قسم عبادت ستا مون د سنتو نه خلاف دی د پیغمبر د سنت مهر پې نشته دا تا ته واپس په مخ باندې راویشته کی ستا چې کوم دی نو روژه د پیغمبر د سنت مهر پرې باندې نه لګېدلی د هغې خلاف دا تا په مخ باندې راویشته کی ستا هر یو کار ستا دا جسم د پیغمبر د سنتو چې کوم دی پرې باندې مهر د پاسه نشته دا جسم ستا عند الله دا مبغوض دی ګورې ښه دا بدترین جسم دی د خدای په نسبت باندې الله ته محبوب نه دی نو کته جسم الله ته محبوب جوړول غواړي او ته چې رب کائنات زما سره محبت وکړي بیا د پیغمبر د سنت مهر پرې باندې ولګوه ستا یخته به د پیغمبر په طریقه باندې ستا ګیره به د پیغمبر په طریقه باندې ستا لباس به د پیغمبر په طریقه باندې پرې ټولو که د سنت مهر د پاسه او نه بیا ته مقبول خدای ته او که پرې باندې د پاسه مهر د پیغمبر د سنت د طریقې نو نه بیا عند الله دا مقبول ګورې نه دی ښه وس که یو سړی ډېر وایي که نه چېرې دا خو صحیح کاغذ دی دا خو مار یو صحیح ځای نه چې کوم دی نو دا راغستی دی او دا خو مقبول دی خلک وایي که د هر ځای نه یې راغستی خو پرې باندې له پاسه مهر نشته د متعلقه دفتر دغه شان دی یو سړی که شل پیرې وایي زما زړه وایي صفاره او زما زړه چې کوم دی نو دې صفاره خدای د نصرت ګوري خو ستا په جسم باندې پیغمبر د سنت مهر د پاسه نشته دا سره ډو قبلیږي هم نه په دې وجه باندې الله مونږ ته اسانه طریقه وښوه که تاسو د خدای سره د محبت دعویدار یې دلیل سره تا ته زه ګورم چې تر پیغمبر هغه اتباع کې او که نه کې که ته راغواړې زه د خدای محبت د ځان سره شامل حال کم نو تر پیغمبر اتباع وکړه که نه چې خدای ستا سره خپل محبت شامل حال کړي په دې وجه باندې الله ذکر پیغمبر علیه السلام په یو سنت باندې څومره اجر ورکوي ذکر انسان بدن خدای ته په غیر د سنتو نه دی مقبول د انسان عبادت خدای ته په غیر د سنت طریقې نه دا قبول نه دی نو په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام عجیبه اعلان امت ته کړی دی چې وګورئ خدای ته بیا زما سنت طریقې را څومره محبوب دي رسول الله مبارک فرمیل من تمسک بسنت عند فساد امتی فلو اجر 100 شهید دغه انسان چې د فساد په وخت کې زما یو سنت باندې منګولې خخېږي زما یو سنت طریقه خپله کی نو دله الله د 100 شهدا او اجر ورکوي و د 100 شهدا او اجر به څومره دا سنت طریقې د خدای په نسبت باندې دومره مقبولې دي ښه ذکر انسان په الله ته ورنږدې کی خدای خبر ذهن کې یاره وساتئ او به تاسو دا وایي چېرې جهاد دا خو اسلام یو اهم رکن دی او دا خو یو ډیر زیات لوی فضیلت لري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث و ذخیرې چې کوم دی نو د جهاد د فضایلو نه ډکې دي بلکې قرآن کې خو الله د هغې مجاهد په هغه اس باندې هم قسم خوړلی دی کم اس چې په منډه باندې ځغلي او د سای بېواره شي هو کېږي خدای خو د مجاهد په هغه اس باندې قسم خوړلی چې دا د خپې ځمکې له راوتړي او د خپو د کاڼې سره داسې بسرې چوت شي په هغې باندې قسم خوړلی الله خو په هغه اس باندې قسم خوړلی چې د جهاد په میدان کې ځغلي او دی چې کوم دی نو د خپو سره کومه دوړه پورته کې والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا سحر په ټیم کې کوم عمله کوي نو دا خو الله تډیر زیات چې کوم دی نو محبوب دی نو بیا څنګه یو سنت طریقې باندې د 100 شهدا او اجر ورکوي دا خو بیا ډېره اسانه طریقه شوه دا بیا ولې د دشمن مخکې چې کوم دی هغه ځان په خطره کې غورځول دا خو ډېر بیا بې فایدې کار انسان د وخت کاره شي نه یو دومره خبره ذهن کې یاره وساتئ چې دلته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دله د 100 شهدا او اجر ورکي درجه د شهید ګورې نښه یو درجه ده او یو چې نو دا اجر دی مثال به طور باندې ستاسو چې کوم دی وزیر اعلی دی دا وزیر اعلی پرې لار باندې روان دی منګوره کې او بل طرف ته چې نو دلته کې نن سوار املوک را بیپاریان ګرځي املوکان اخلي خرڅي یو کس دی د املوکو باغ یې اغستی دی او یو د گاډی روان کړی دی منګورې بازار کې راسې روان کړی دی او یو طرف ته وزیر اعلی را روان دی
تار وزیر اعلی نه تاسو وکړه چې الګ تعالی دا حکومت ماهانه څومره تنخواه درکې دوی چې مال دومره تنخواه راکې مثال به تور लाख روپۍ یا 2 लाख روپۍ راکې او درې املوک والا نه تا تاسو وکړه الګ تر باغونه اخلي خرڅي اسی دې کې تر میاشتې پرې املوک کې څومره پیدا کې دی ور دې کې زړې پیسې پیدا کوم دې کې زلاق او 2 लाख پیدا کوم ماهانه وسدي طرف ته مونږ وکتل چې الګ زمونږ د وزیر اعلی چې څومره تنخواه هغه خودتوم پرې املوک کې پیدا کې وسدي طرف ته پیسو کې دوانه ماهانه برابر دي چې یو هم 2 लाख پیدا کې بل هم 2 लाख پیدا کوي خو اسی کچرته کې دغه بیپاری په دغه لار باندې په روډ باندې راګاډه ودرو نو موټروي والا غله پرچا ور کوي په باندې گزاروم کوي چې تا لار بند کړی را د چې کم دین ولاړ سو ورته بروم نه ګوري د عملو کو بیپاری دي او کو وزیر اعلی رواني نو لار به جم ومشي ټریفیک به ودرېږي پولیس والا و چې الګ ودرېږي وزیر اعلی د چې دی واوړي نو بیا به دغه نو ورسته تاسو شریانو دا واوړي وسا د عملو کو بیپاری را کوشش چې 2 लाख ز پیدا کوم 2 लाख دې پیدا کړي دا ولې مال توجه نه راکړي کې او دل ولې توجه ورکړي کی نه مونږ وای چې ماهانه پیسې چې څومره ته پیدا کړي دومره دې پیدا کړي خو در هغه سیوار او دې ته خو ته نشي رسېږي کنه ته خو یو عام سړی سوق دی پیژنې نه اوم دغه شان دي چې کم دی پیغمبر علی صلوات والسلام فرمایل سنت باندې رسول شهدا اجر میلاویږي خو اجر بیل شری او د بیل شری ګره ښا و ټیم نه موضوع نه خروج راځي کنه تاسو هم چې د شهید درجه د قیامت پر ورځ باندې بیا سره بهر کیف د نبی علی صلوات والسلام یو سنت باندې الله رسول شهدا اجر ورکي ولې پرې سنت طریقې سره الله تر انسان چې کم دینو دا ورنږدې شي پرې وجوانی صحابه د پیغمبر علی صلوات والسلام یو ادا خپل کړي وخه پیغمبر علی صلوات والسلام سره بس صحابه خوا کې ناسو بهر نه وکس راغې نبی علی السلام به هم ناسو صحابه به هم ناسو بیا به بارني کس دا تپوس کو چې پرې کې پیغمبر علی صلوات والسلام کم یو دی وزدلته کې سین ترا خبر راځي چې بکار خدا وا چې انسان د اغه نه ګوري نو ګوري چې هم دغه به پیغمبر دی کنه وزداولي د بهر کس چرینو دا نه پیژني تپوس کې چې پرې کې پیغمبر کم یو دی نه الته کې لباس د پیغمبر په طریقه شان او شوکت ټول د پیغمبر په طریقه باندې مکمل ادا مادر سر د یختو مثالم چرینو دا درک هغه کوشش دا وکړي دا د پیغمبر علی السلام په طریقه باندې نوز دی خو چې کم دین ټول یو شان ځان کړي دی کې بیا پیغمبر علی السلام څنګه پیژندې کړه سیوا د دین چې ورته به اوخو نو پته ولګیرا صحابه کوشش دا کړو ځکه الله کامیابی ته غره ور رسول یو ښا نن ته او کار کې سوچ کو زندگی خو ستا تیریږي خوراک خو تاسوم کې نو کله پیغمبر په طریقه باندې وکې نو سب بلا بربان ولګي ته خو اسوم چې کم دینو لباس اغوندي پیغمبر طریقه به کې سوچ کګنه اسوم ساره جسم دی روان دی پیغمبر په طریقه باندې جوړ کګنه اوم دغه شان دي چې کم دی ستا غم او خاریره پیغمبر په طریقه باندې کنه شیز برخاست ټول رسول الله مبارک په طریقه باندې کا زکه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ راشد اولنې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره هجرت کوي او کله چې هجرت کوي رسول الله مبارک د مکې نه مدینه ته سي قباء کې خلق راوته لري د رسول الله مبارک استقبال لراوته یو طرف ته حضرت ابوبکر صدیق ور سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوان روان دي کله چې را دوان ور سیرل قباء کې خلق ونه پیجن چې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم یو دی او د بل مرګره چې کم دی نو سوک دی نه پیجندل غره خاک بیا د حضرت ابوبکر صدیق باندې خلق ګمان راغی کېره شدار الله نبی حضرت ابوبکر صدیق سره لاس می الاول نو صدیق اکبر خو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپکېره چې رسول الله مبارک خو بلار باندې سفر کړي ستړی لري او بیا هر چا سره لاس می الاول او هر یو انسان لږ کم دی ندا خو ډیر زیات پیغمبر علیہ السلام ته خد دو کور ورسی یعنی ستړی وشي نو صدیق اکبرم د خلک د سینه په الله سره میلاو کو بیا ورسته پته ولګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بل دی نو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره یو شان روان خلکو ته پته نه لګي اخر دا وجه سوا وجه هم دا چې کومه طریقې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل کړي دا صدیق اکبر چې کم دین خپل کړي ذکر اندازه چا د جنو دا نه لګیرا نو زګه صحابه الله تعالی فلاح او کامیابی تور رسول کنه وسم صحابه زموږ استاد اونته انسانانو خو د پیغمبر اتباع چې کم دین د مقام تور رسول لہذا کنن یو سره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتباع شروع کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه خپل مکتوباتو کې عجیبه خبره لیکلې را هغه وی زمونږ اکثر د خلکو شوق دی چې دیندار هغه ته ولشي چې ډیر زیات نوافل او تکارو وي او دې تصویر والی او د خو د پیغمبر سنت طریقې نه غم کې او نه خادي کې ګورې ښا اس کوم چې کم دینو دانی او دا منلې شوی خبره ده چې کم زیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې مونږ له آسان چل چې کم دینو دا راځي زمونږ زیات دیندار چې کمی تبلیغي حضرات هغه د بشتراواله او زبرې کو روز
بوزم تاسو واده کوي لاړ بشم سی روزي لا آسان کار نه ولې بوزي مقابله وکې نو مونږ اکثر چې کم دی نو سنت ټیم کې بیا زنانه باندې و بال وراړو چیرې دا خو دیو کار دی زنا چارې ما نو هر کار کې سنت پلټې نو دغه چې کم دی مجدد البسانی رحمت الله علیه اړې رخصه خبرې لیکلي هغه یو انسان دی د چې کم دی کروڑاو شبګری وکي او شپې چې کم دی نو دا تیری کې په نوافلو کې دا غینه می هغه انسان خوخته هغه انسان چې کم دی په کروڑاو په زیر راون کل کم چې د پیغمبر د سنت په نیت باندې چې کم دی نو د غرمې لغونته کې قیلوله وکي د خوب کو هغه چې کم دی نو شپه شوګیر کړي را خو هغه نوافل کړي دي او د پیغمبر د سنت د اتباع په طریقه باندې چې کم دی نو دا کړي را د پیغمبر سنت خپل کړل د پیغمبر دغه وکړه دغه چې کم دی اتباع وکړه نو د انسان چې کم دی اجرونه د هغه نه چې کم دی نو دا سیواري نو هر کار کې د پیغمبر سنت طریقه چې کم دی دا لټول پکاري امام مالک رحمت الله علیه عجیب خبره کړي را هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې د امت لپاره دا سری لکه څنګه چې سفینه نوح وا د نوح علیه السلام کشته وا نوح علیه السلام کشته د کم خلق دا ورختلو دا فلاح او کامیابی تر رسیدل دا غینه چې کم شاته خلکو پادشاه خلک دا طوفان وال نن سببم بچکیږي هغه انسان پرې کشته کې به تک جنت هغه انسان کوي کم چې پیغمبر علیه السلام سنت طریقې د بدن نه راتاوي د غم او خارې کې سنت طریقې د کور کې چې کم دینو سنت طریقې د هر ادا د پیغمبر علیه السلام د سنت طریقې هغه مطابقي دا انسان کامیاب دی فلاح اور ورسیره او کچر تر سنت تابعدار نه دا انسان چې کم دینو دا ناکام لري پرې وجبانه الله تعالی مونږ ته اسانه طریقه خو کتاو زما د محبت داویداری یا زما محبت اصلول غواړي داغه د پاره اسانه نسخه را پیغمبر قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني دیو توایا کله الله سره محبت کوي نو فتبعوني زما اتباع کوي زما پیروي کوي يحببكم الله خدای پاک بستاو سره چې کم دینو دا محبت کوي الله دې زمونږ نشس برخاز زمون غم خادي زمونږ چې کم دی عبادت غیر عبادت ټول د پیغمبر علیه السلام پس سنت طریقو باندې پابند کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.